حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره یو صحابي راغی. نبی علیہ السلام د صحابه په مجلس کې ناشته. هغه صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره ما ځان له د ذکر یو طریقه رخ کړی ده تا ته وامه چې آیا زما دا طریقه ټیک ده او کو ټیک نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای زما صحابي تا څنګه طریقه رخ کړی ځان له د ذکر. اذا الله پاک پیغمبره زه په شپه ورځ کې یوه حصه په تا باندې درود وامه او دا دوه حصې نور ذکر کوم. د الله پاک پیغمبر دا درود خو په تا باندې کافي او پوره دي که نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو کو زیات دی کو نو ښه به وي. دا درود دې څه کو زیات کو نو دا درود به ښه وي. هغه صحابي ورته بیا وایي د الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکړم په شپه ورځ کې نیمه حصه په تا باندې درود وامه او دا نیمه حصه نور ذکر کوم آیا دا به کافي وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو کو زیات دی کو نه ښه به وي. دا درود دی زیات کو نه څه به وي؟ ښه به وي. بیا ورته هغه صحابي وایي دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکړم په شپه ورځ کې دوه حصې په تا باندې درود وامه او دا یوه حصه نور ذکر کوم آیا دا به کافي وي؟ بس دا درود پوره دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا فرمایل وی او خو کو زیات دی کو نو ښه به وي. دا درود دی نور زیات کو نو څه به وي؟ ښه به وي. بیا ورته هغه صحابي وایي د الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولې نه کوم چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي او په تا باندې درود وامه ما ته فارغ وخت میلاویږي او په تا باندې درود وامه آیا دا به کافي وي چې زه وزګارېږم خو چې په تا باندې څه وامه درود وام دا به کافي وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی وی ای زما صحابي کو داسې دې وکړو دا څنګه چې ته وایې داسې دې وکړو دا څنګه چې ته وایي چې تا ته ټایم میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی به ستا دوه کاره وکړي. څو کاره به دې وکړي؟ دوه کاره به دې وکړي. کم کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي. الله به دې د هر غم نه څه کړي؟ بېغمه کړي. چې تا د فارغ ټایم میلاویږي فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي. ټینشن دی تکلیف دی ذهن ته مې سکون نشته دا شکایت نن سبا ډېر کېږي که نه ډېر کېږي. مونږ ته اکثر خلک ټلیفون وکړي مولي صاحب ما ته ټینشن دی هلکه وجه څه ده؟ یاره وجه خو راته نه ده معلومه نه څه وجه خو به وي نشته وجه معلوم ډیر دی هر څه راسره ډیر دي د هیڅ شي کمی نشته دی چې زه تا ته ووایم چې دا کمی دی په هغې ما ته ټینشن دی خو بیا هم زړه ته سکون نه راځي خوشحالي نه راځي کله کله مې زړه له دا راشي چې خودکشي مې وکړې نو زه ترېنه تپوس وکړم هلکه مونځ کوئ مونځ کوئ یاره مولي صاحب څه به درته ووایم خو کله کړی او کله نه کړی کله کړی او کله نه کړی هلکه د سهار مونځ کوئ یاره د سهاره خو مېړو چېرته کړی نه دی د سهاره خو مېړو چېرته کړی نه دی ها مونځ خو نه کوئ کله کړی او کله نه کړی دا هم څه مونځ دی دا هم څه مونځ دی چې فارغ یې مونځ به وکړم او چې فارغ یم د دنیا په کار کې اخته یم چې مونځ پاتې نو دا مونځ دی په دې مونځ به تا الله معاف کړي ها مونځ مې کله کړی او کله نه کړی ښه هلکه ذکر کوي یاره مولي صاحب ذکر خو مې نه دی کړی هلکه درود وایي یاره درود خو راله نه راځي کم درودو نو بیا ته ما ته څنګه دا شکایت کوي چې زما زړه ته سکون نشته ما ته ټینشن دی ټینشن به درته خامخا وي ته مونځ کوه پنځه وخته پابندۍ سره ته تسبیح په لاس کې ونیسه ته ذکر کوه سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله دا ذکر کوه استغفار وایا استغفر الله استغفر الله ته درود وایا
په نبی علیه الصلاة والسلام باندې صلی الله علی النبی الامی دا درود وایا. ته بیا ما ته دا شکایت وکړه چې ما ته ټینشن دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله به دې دوه کار وکړي. یو کار به دې څه وکړي؟ الله به دې د هر غم نه بېغمه کړي. کو دا غواړي چې زما زړه ته سکون راغی، زما زړه ته خوشحالي راله، زما په زړه کې اطمینان راغی، زمونږ په کور کې اتفاق راغی، زمونږ د کور نه جګړې ختمې شوې، نو ټول کور والو ته ووایي وایي درود شریف شروع کړئ. څه شروع کړئ؟ د لمونځ پابندي شروع کړئ، درود شریف شروع کړئ. ته بیا ګوره چې تمام مشکلات حل کېږي که نه حل کېږي. نو یو نبی علیه الصلاة والسلام دا وفرمایل وی الله به دې یو کار دا وکړي چې الله به دې د هر غم نه بېغمه کړي. او دویم نبی علیه الصلاة والسلام هغې صحابي ته وفرمایل چې هر ټایم ته ما باندې درود وایي، چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي او په ما باندې درود وایي که نه، نو الله تبارک وتعالی به دې کړي ګناهونه معاف کړي. الله به دې کړي ګناهونه څه کړي؟ معاف کړي. نو ویړون له څه پکار دی؟ خو دوه سترګې پکار دي که نه. موږ له په دنیا کې داسې ژوند پکار دی چې هېڅ ټینشن پکې نه وي، هېڅ تکلیف راته نه وي، هېڅ ذهني بوج را باندې نه وي، د دنیا د هر غم نه بېغمه یو. دنیا کې داسې ژوند غواړو که نه، مال دې وي او کو نه وي، خو چې د هر غم نه څه یو؟ بېغمه یو. مال شته دی، په کروړاو دی، په ارباو دی، خو چې د زړه سکون پکې نشته، دغې مال سپېده شته. دنیا کې داسې ژوند پکار دی چې پای کې انسان ته اطمینان حاصل وي. نو دنیا کې موږ د الله نه داسې ژوند غواړو د سکون او د آرام، او چې د آخرت ورځ شي، میدان محشر شي، ډېر ګناهونه به رانه شوي، ډېر ګناهونه به رانه شوي. الله تبارک وتعالی راته وفرمایي ای بنده تا زما په محبوب باندې ډېر درود ویلی دي، زه دا کړي ګناهونه مې درته معاف کړو. کړي ګناهونه مې درته څه کړل؟ معاف کړو. دا به په څه باندې کېږي؟ دا به په درود. دا به په څه باندې کېږي؟ په درود. نو ټول وایي وصلی الله علی النبی الامی. دا مې دې دپاره وي چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې خاص کر د جمعې په شپه باندې او د جمعې په ورځ باندې ډېر زیات درود او یو څو څیزونه داسې دي چې هغه د انسان عمل ضایع کوي. یو څو څیزونه داسې دي چې انسان نیک اعمال څه دي؟ دا خوري، ختموي. یو په هغې کې څه شی دی؟ د مخلوق غیوب لټول، د مخلوق په غیبونو پسې ګرځېدل چې دی که نه، دا د انسان نیکۍ خوري، ختموي. بعضې خلک داسې وي که نه، دی په دې کلي کې په دې معاشره کې ګرځي دې دپاره چې په دې کلي کې به چا سوران کار خو نه کړی چې زه خور کمه. دی د خلکو په غیبونو پسې ګرځي، د خلکو په غیبونو پسې. دا یې په دې بعضې ځایونو کې دي سي هلک وایي ما سره د ټول کلي خبرونه موجود دي، تا سره به موجود نه. ستا کار روزګار شته دی نه نو، ستا کار نشته، روزګار دی نشته، عبادت دی نشته، خو ګرځي دی دپاره چې د چا غیبونه ولټئ نو، او بیا خور شي په کلي کې چم په چمې خوری. د چا په غیبونو پسې کېدل دا د انسان نیک اعمال ختموي. زمونږ پښتانه وایي چې یوه ګوته بل ته نیسي نو څلور ځان ته راځي، څلور ځان ته راځي. نو دا یوه دی بل ته نیولي او څلور تا ته راغلي. مسلمانه په دې خپل ګریوان کې هم کله کله سوچ کوه که نه چې ما کې څومره غیبونه موجود دي، ولې د بل په غیبونو پسې ګرځي؟ دویم وایي د زړه سخوالی، دا د انسان نیک اعمال څه کوي؟ ختموي. او دریم چې دی که نه د دنیا محبت، د دنیا محبت دا د انسان نیک اعمال ختموي. د دنیا د محبت نه دا انسان غرق کوي. څه چل کوي؟ انسان غرق کوي. علماء د دې یو مثال ذکر کړی دی. مثال دا ذکر کړی دی، وایي دا دنیا چې ده که نه دا سمندر دی، سمندر، او دا انسان د دې کشتۍ ده. دا دنیا سمندر دی او انسان یې څه ده؟ کشتۍ د کشتۍ دی پرې سمندر کې روان دی. خو که تاسو خیال کړئ که نه چې کشتۍ باندې وي او اوبه لاندې وي نو کشتۍ پرې روانه وي. دا د کشتۍ دپاره د سمندر پیداناک دی. خو که د سمندر د اوبه د کشتۍ ته داخلې شو نو دا کشتۍ څه کوي؟ غرقوي، ډوبوي. نو دا انسان چې دی دا کشتۍ ده، دا مال دولت دا دنیا سمندر دی، دا چې بار وي د زړه نه نو تاله پیدا ده. خو چې زړه ته دې داخل کو نو بس غرق یې کړي، تباه یې کړي. دا نه وایم چې مال مه ګټئ، د دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي، خو د مال مینه زړه ته مه اچوه، د مال مینه زړه ته مه اچوه، ځکه چې د مال او د دنیا محبت ته زړه ته دننه شو ته یې غرق کړي، غرق یې کړي. بیا
دا به زړه نه بار ساتي ښه بس دا وای دا د لاس خیرې دی نن شته او سبا به نه یا نن نشته او سبا به راشي بس دا خو د لاس خیرې دی ژوند دی تېرېږي داسې نو د دنیا محبت او څلورم چې د انسان نیک اعمال چې ضایع کوي نو هغه د حیا کموالی دی حدیث مبارک کې راځي و اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت مړه چې حیا درنه پوت شو نو بیا دې چې څه خوښه د هغه کوه نو کو انسان د هر ګناه نه منع کېږي نو په څه سره منع کېږي په حیا سره که نه سود نه کومه د الله د یارې نه یا کوي یا نه حیا پکې خلک به راته بد رد وایي زنا نه کوي ولې حیا پکې ډاکه نه کوي ولې حیا پکې نو چې کله حیا در نفوت شو که نه نو بیا انسان هر ګناه کولی شي نو حیا کموالی دا د انسان څه ختمی نیک اعمال ختمی او پنځم اوږده اوږده امیدونه اوږده امیدونه زه به دا کوم او زه به دا کوم او زه به دا کوم مسلمانه دا پکې مو وایي مرګ خو پکې نشته که نه احادیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام داسې ناست و په ځمکه باندې صحابه کرام ورسره ناست دي نبی علیه السلام داسې یو کرښه اوږده راوکاږله اوږده کرښه یې راوکاږله نو یوه نښه ورته په دې منځ کې داسې وکړه او بیا یې ګیر چاپېره داسې نورې کرښې جوړې کړې صحابه کرام دا څه دي د الله پاکه پیغمبره نبی علیه صلات وسلام وفرمایل دا اوږده کرښه مې چې جوړه کړه که نه دا د انسان امیدونه دي او په دې منځ کې چې مې ورته دا کرښه وویل دا د انسان مرګ دی دا د انسان سره د دو امیدونه ډېر لرې لرې پورې دي خو په منځ کې ورته مرګ دی دی دې مرګ ته نه ګوري وایي زه به دا کوم او زه به دا کوم لږې لرې امیدونه دي په منځ کې وله څه راشي مرګ راشي دا اوږده امیدونه چې دي که نه دا انسان د نیکو اعمالو نه منع کوي دا مه وایه چې مړه دا به وکم دا به وکم چې نن ماښام دې وخوړه که نه وایه الشکر الحمدلله الله چې ته رانه راضي که نه په دې زه ستا شکر وباسم سار ته څه پته لګي زه به پاسم او کوپا به نسم پا به سم او کوپا به نسم اوږده امیدونه مه ساته او شپږم څه دی ظلم دې نه ځان وساتئ ظلم نه ځان وساتئ چا باندې زیاتې مه کوه ګورئ چا ته څپېړه ورکړه هغه درته په خوله څه ونه وي خو چې اسمان ته یې په بره وکتل که نه بس پوه شه چې زه غرق شوم په چا دې ګزار وکړو زیاتې دې وکړو دیاړمار دی ګیلکار دی ګاډۍ والا دی بل دی ستا په کوټه کې پاتې کېږي غریب دی تا د هغه خور لور ته په بد نظر وکتل تا هغه باندې ګزار وکړو د هغه طاقت نه رسي خو بس ځان له شي اسمان ته وګوري الله ته خو یې نو پوه شه چې زه غرق شوم ظلم چرته مه کوه ظلم مه کوه الله تبارک وتعالی دې موږ ته څه راکړي فنا راکړي